نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم سورہ بقرہ اولنے پارا اتم نمبر آیت تھی فمخچ رکوع کی دا مخلص مومنانو او بیا دا مخلص کافرانو حال بیان شو اس پدے رکوع کی دا منافقانو حال بیانی چې من وجهن د مسلمانانو سره ملګری دي او من وجهن د کفارو سره ملګری دي ظاهرا د مسلمانانو سره ملګری او په حقیقت کې د کفارو سره ملګری نو دی رکوع کې الله پاک د منافقانو حال بیانوي منافق دا په معنا لغوي سره د سورن کوون کې تویل شي نفق اغه سوری ته وی چې داغي دواړه طرفونه کولو وي چونکه دا منافق هم د اسلام او د کفر په منځ کې یو لار یو طرف ته مسلمانانو سره دی بل طرف ته کافرانو سره دی د اسلام او د کفر د دواړو طرفدار دی کفر کے د منافق د پارا اللہ رب العالمین سخت ترین سزا ذکر کړی ده ورستو په سورۃ النساء کې تاسو تراشی اللہ رب العالمین د منافقانو د پارا فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان دابا د جهنم پټول لاندې طبقه کې قسمونه د نفاق سلور دي اول قسم د نفاق او منافقت چې پزله کې کفر وی او په خلی باندې اقرار د ایمان وی دویم قسم چې پزله کې د کفر او د ایمان دواړو په باره کې شک پروت وي چې د ایمان حق دی او کدا کفر حق دی او په خلی باندې اقرار د ایمان کوي یعنی پزره کې یقین د ایمان نشته دریم قسم پزلو او په خلی دواړو باندې اقرار د ایمان کوي لیکن عمل یې د ایمان مطابق نه دی او سلورم قسم پزره کې یقینم د ایمان شتا پخلی باندې اقرار د ایمان هم کوي لیکن اعمال هم کوي او داغي باوجود د مجلس په بدلیدو سره انسان خپل حال هغه نه محسوسي نو دي ته سلورم قسم د نفاق وایي اول دو قسمونه دا کفر دي چې پزره کې ایمان نوي کفر یقیني یا کفر شکی او پخلی باندې اقرار د ایمان دا دوال قسمنا دا نفاق کفری اقسام دریم قسم چې پزره کې ایمان بھی پخلی بانی ایمان اقرار کئی لیکن عمل بھی ایمان مطابق نہ کئی دا فسق دی دیتا ویلی شی نفاق عملی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب کله چې خبره کینو دروغ کوي دا عملی منافق دی و اذا وعد اخلف کله چې دی وعده کوي د وعده خلاف ورزي کوي دا کافر نه دی لیکن دا کار د ایمان سره مطابق نه دی عملا دا کار د مسلمانانو نه دی او په دې عمل کې دی منافق دی دا فاسق او سلورم قسم دا د حضرت حنظله رضی الله عنه والا مسئلہ چې په یو مجلس کې یو شان محسوسي او په بل مجلس کې بل شان محسوسي
لکه حنظله رضی الله عنه یو ورځ په کور کې ناستو، مشهور واقعه ده، او ځان سره په جړا په فریاد شروع، نافق حنظله نافق حنظله. ابو بکر صدیق سے په تیرې د سچل له وې چې د نبی عليه السلام مجلس کې ناست ما نو جنت جهنم دواړه را تداسي لکه مختا او زمون ټوله کامل توجه الله پاک ته وی. لیکن کله چې د نبی عليه السلام د مجلس نه راشو او په خپل مجلس کې لګیا شو نو بیا زمون هغه حالت ني نو د دې وجه ځان باندې ویریدم چې دا خو زم منافق ما چې پزره کې ایمان شتا او دلته بیا می عمل هغه شان نشتا. وې ځنه نبی عليه السلام قبل شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وې دا د مجلس د پار اثر وی دا سلورم قسم دا د انتهایی کمال تقوا اثر دی، دا د نفاق ظاهرا حقیقتا دا د کمال ایمان علامه ده. نبی علیہ السلام مجلس کې ناس کمال ایمان سرا کمال توجه، لیکن کله چې خپل مجلس تلار ایمان همغه کامل لیکن توجه ناقص شو نو پدې ځکه دا سلورم قسم د نفاق دا حقیقت کې کمال تقوا. نو الله رب العالمین پدې رکوع کې د منافقانو شپږ مرزونه ذکر کړي او بیا دا غینه بعد د منافقانو مثال او د کفارو دو مثالونه ذکر کړي. اولنی صفت او اولنی علامه د منافق او مرض ذکر کړي چې منافق په خلی وی زما ایمان شتا حقیقت ایمان نشته نو دروغ وي. ویم مرض د منافق دی دوکباز دی، په خپل خیال کې الله پاک تا او مسلمانانو ته او نبی علیہ السلام له دوکه ورکړي چې هغه ته وي زه مسلمان یم، هغه دوکه کوي. او دریم مرض د منافقانو چې د پزله کې دنه کفر دی، بیماری ده. او سلورم مرض د منافقانو چې دې تکله او ویل شي چې پسمکه کې فساد مکوي، د دې منافقانو کار بدو چې د مسلمانانو خلاف به کفار را پورته کول، مسلمانانو کې به اختلافات پیدا کول، د مسلمانانو خلق به د دین اسلام نه اړول. نو کدی تبکل او ویل شو چې لکه دا ورې داسې کوي فساد مکوي، دی به نه دا خو خکار کوي. نو دا د منافقانو سلورم مرض چې خپل جرم تا فساد تا اصلاح وي، بل غلط کار ته صحیح وي. او پنځم مرض د منافقانو چې دې تبکل ویل شو چې تاسو د دې مسلمانانو په شان ایمان وروړي څنګه چې د صحابه ایمان دي، دې بیا د صحابه به ادبی کولا وې دا صحابه ناپوهان دي، دا بی وقوفان دي. الله رب العالمین دوی ته جواب ورکړي چې دا بی وقوفان دا منافقان په خپل دی پیږي. او شپږم مرض د منافقانو چې ذکر کیږي دي چې کله مسلمانانو سره کېږي موږ ایمان والو او چې کله خپل ملګرو له لار شي وي موږ دي مسلمانانو پسې ټوکې کولی. الله رب العالمین فرمایي دی لبزو د ټوک بدل او سزا ورکړي. دا د منافقانو شپږ مرزونه او دا غینه بیا د دوی مثالونه ذکر کیږي. نو فرمایي ومن الناس وبعض خلقنا من غسوق دی یقول چغوای آمنا بالله من ایمان نوڑ دی پا اللہ وبالیوم الاخر پورز دا آخرت باندی وما هم بمؤمنین او حقیقت کی ندی دوی مومنان خلی خوبی خزل کی نشتا دار دی مرض دی یخادعون اللہ دی بخبل خیال که اللہ پاک لدو کور کی ولی ضرور ہوئی کن خیال داری چې مسلمان هم دوکه کو پیغمبر هم دوکه کو الله هم دوکه کو موږ ایمان نه دی وروړي. والذین آمنوا وکسان لچغی مؤمنان دي وما يقطعون الا انفسهم او باقیقت کی دوی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دی نفیږي فی قلوبهم مرض د دې منافقانو پزرونو کې مرض دی کفر دی در دې درې مرض دی فزادهم الله مرضا فزیاد کا اللہ پاک دوی مرض. نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین نبوت ورکو او معجزات رالل ندی سر ددی اغا کفر نورم زیاد شو. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون ادوی دپارا بوی عذاب علیم دردناک
بما كانوا يكذبون په سبب د دوی چې دي دروغ وایي. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او سلورم مرز د منافقانو هر کله چې دوی ته ویل شي تاسو فساد مکوئ پس مکه کې قالوا ويدا منافقان انما نحن مصلحون یقینا من اصلاح کون کیو من خود خیر خیګل کار الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دوی فساد کون کی ولكن لا يشعرون لیکن دوی نپیږي. پنځم مرز واذا قيل لهم امنوا او هر کله چې ویل شي دي منافقانو ته تاسو ایمان وروړي کما آمن الناس پشان د ایمان د صحابه څنګه چې دي خلق ایمان وروړي. دا دلیل د مسلمانانو د یوې عقیدې چې صحابه معیار د حق او معیار د ایمان دي. الله وی ایمان وروړي د چا پشان د صحابه پشان نو د صحابه ایمان دا کرا او مضبوط دي. الله زکه چې د قشان تاسو وروړي نو صحابه دا معیار د حق او معیار او پیمانه د ایمان دا یو سړی خپل ایمان او خپل حق او خپل عقیده ګوري دی به صحابه ته ګوري. قالوا ويدا منافقان انؤمن ايم ایمان وروړو کما امن السفهاء لك څنګه چې ایمان وروړي دي بي وقفانو نعوذ بالله صحابه ته دا نسبت نو د صحابه دفاع الله کوي. الا خبردار انهم بشکدا منافقان هم السفهاء دي بخبل بي وقفان دي بل فائدہ او نقصان نبی جنی ولكن لا يعلمون لیکن بي نبیږي. واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دوی ملاقات کې دا منافقان د مؤمنانو سره د شپږم مرز دي قالوا ويدا منافقان آمنا ایمان وروړي دي. واذا خلوا او هر کله چې دا منافقان لاړ شي الا شياطين خپل ملګرو لا قالوا ويدا منافقان دي خپل ملګرو ته انما معكم بشك من تاسو سره انما نحن مستهزئون یقینا من دی مسلمانانو پس ټوکی کون کیو. الله یستهزئ بهم الله فرمای زببد د ټوک ورکم دیتا ويمدهم او زمهلت ورکم دیتا فی طغیانهم یعمهون دی پر خپل سرکشی گمراهی کی سرگردان او حیران او مستغرق پراتری. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.